بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ګورئ چې سیاسي خلې ځلې روانې دي او هر کاندیډیټ چې کوم دی خپل موقف د ولس مخې ته ږدي. چونکې زموږ پروګرام کې لږه ناغه راغلې ده، هغه موږ چې کوم په تجزیو تبصرو باندې پروګرام کوو او به زموږ ښه بېباکه تجزیه وي، تبصره به وي، هغه پروګرام به انشاءالله روان وي. خو نن زه په دغه پروګرام کې ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی تاسو سره متعارف کوم د پی کې 64 نه د کرین په نښه باندې د امیدوار په حیث باندې. هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی ته دغه کامیابي ترلاسه شي، نو هغوی به داسې څه میګا پراجیکټ دغه علاقې له وړي یا په ذهن کې څه دي او ورسره سیاست کې دغه فیصله څنګه وکړه او د کرین نښه یا دغه ډلې څنګه خوښه کړه. خالد خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. خالد خان لومبي به دغه خبرو وکړو چې چونکې ستاسو رشته تعلق سیاسي چې کوم دی نو او سیاست هم تاسو د ډېر وخت نه 25 کالونه چې موږ هم دغه صحافت ته روتو نو ستاسو سیاست موږ ګورو، نو دغه فیصله هم څنګه وکړله؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره تا ته او زمونږ کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. الف خان وروره ملک کې حالات ډېر زیات خراب دي او خاص کر په عوامو باندې، مطلب د حکمرانان داسې شوي دي چې پی در پی په ټیکس لګوي. هغه د امریکې هغه د ډرونه خبر نه ډومور هغه لوبه ده. بل ورځ مې کتل هغه امټیګ نه دی هغه لګوي، هم هغه سهولیت دي ته دغه دی، د هغې مو 200 روپۍ راکړه خو کو هر ځای ته ورځي بس یاره دا خبره ده د ټیکسونه زیاتوه په دغه کې کوه. اوس مې واورېدلي وي چې ډرایوینګ لایسنس باندې هم پیسې زیاتې کړې. د دې قوم د دې معاشرې 76 سال وشو، هر یو کس راځي وي وروره وایي ما مشر کې نو زه به ځان له داسې داسې محلونو داسې داسې ګاډي او داسې داسې بنګلې جوړې کړم چې تاسو به یې تماشه کوئ ځان له نو خو ځان لکه نه ما تاسو ته وایي د قوم دپاره چې تاسو تقریر کې قام وي خو پوټه وي بیا همغه ما تاسو ته وایي که نه وایي چې زه به داسې داسې جوړ کړم چې تاسو به یې تماشه کوئ. د قوم غریب دپاره هېڅ نشته، ورځ تر ورځه په ذلیله او په دغه روان دی. یو سفید پوشه بیا تیر په ایر سمګلران پکې لارالل څه ته چې وایي شارټ کټ ورته وایي لا 2 نمبر دنده په هغه په عروج روانه ده ملک کې، ورځ تر ورځه په عروج دي. زمانه زیات تاسو ښه پوهېږئ، لکه مطلب دا دی چې صحافي د یو معاشرې سترګې غوږونه تاسو او خولې دا 3 وړه شي نه ستاسو صحافت ته موږ لکه وایو که نه، مطلب دا دی چې په سترګو تاسو ګورئ د معاشرې یو بد ته وورئ بیا په خولې ووایئ دا د دغه نو که ته وګورې نو ورځ تر ورځه دا حال روان دی. څه ته د سپینې جامې لار صحیح کار والا هر ورځ تر ورځه په پسماندۍ روان دی، که هغه تعلیمي لحاظ سره دی او که هغه دیني لحاظ سره دی او که نور معاشرتي لحاظ سره دی. لکه د یو مزدور دیاړی ته وګوره هغه ته د کېږي نه په هغې کې د هغه ګزاره نه کېږي، خو که یو د ایسو د چرسو د خبره دا ده یو پیره دې وکړه یو دې عمره نو د هغې سهل روان دي په دغه باندې. او هغه خلک بیا د معاشرې مطلب دا دی چې تا سره مشري کوي، اجره چلوي، جرګې کوي. اجره څه کې مطلب دا دی تا سره مې یو دغه شیر کړی دی تا ته مې وښو نه خبره دا ده چې نور خلک فاینانس کوي، چاله کتاب والی، چاله کاپي والی، چاله ډایرۍ جوړوي، همغه ډایرۍ جوړې کړي. تا سره مې دا وکړي لکه هغه خلکو ته چې کوم مهذب ځان ته د معاشرې وایي. نو موږ به ته عبرت څه ولو؟ عبرت به ته موږ دا لو چې بهی د الله د رسول د الله د قرآن د دې دغه ته مونږه شا کړې ده. مونږ ورځ تر ورځه مطلب دا دی چې د آخرت ځان لږ درنه او دنیا پسې نښتي وو. حالانکې دنیا کې د کفارو مطلب دا دی ته مقابله کول هم نشي، ولې چې ستا لار په اسلامي طریقه نه ده، ستا په شارټ کټ ته په 2 نمبرۍ ده، د هغې د لاسه تر ورځ تر ورځه پسماندګۍ ته ځي. بل ورځ مې ستا یو پروګرام وکړ هغه ریلوې ټریک باندې تاسو کړی و، تاسو بیا یو احتجاج و د پیپر میل و د شوګر میل و د هغې هغه دغه هغې تاسو وکتل هغه خلکو کې انصاف و. ځکه انګرېز نن چې دی ستا 76 سال وشو خو په دنیا حکومت کوي. ولې حکومت کوي؟ چې انصاف و. لکه ستا غونته کې زمونږ غونته کې پسمانده ځای لمده چې دی تا په خپله وکتل چې څه څې راوستي دي. نو دا ګڼه چې دا د دې د سیاسي خلکو کمزوري ده که نه، چې انګرېز موږ ته یو ساسه پرېښې وه د ریلوې ټریک په دغه کې یا د شوګر میل پیپر میل چې کوم دلته کې جوړو د ایشیا لوی میل د حسابېږي پیپر میل که نه یا د کپړو میلو. بالکل همداسې ده، دا جمهوریت تحفه ده، دغه د جمهوریت تحفه ده. عوامو ته هم په دقه وایو چې خدای ته وګورئ په ډیکټیټرشپ کې دا نه دي شوي، دا ښه آبادو دا ښه آبادو اتلیسټ چلېدل جي ټي ایس ته ختم شو.
ستا ګورنمنټ نن تا بي ار ټي راوسته وا یو مخصوص ځای ته دې راوسته ته ولې بي ار ټي ته رالې ولې جي ټي اس ته ولې ختمو ولې ریلوے ټریک ته ولې ختمو همدا ریل چې تا د کړو بم تو مال بردار سامان په دې کې دي ټرکونه د غني دې سره بدا ستا چې په پیښور ته سامان وړل کو نوخار ته دی وړل کو دغه مردان ته دی وړل د دې ځای نه به په ګاډي کې لوټ کوټ تلل به هم د سبزی هم د خلک تاسو ماضي کې لکه پارټۍ سپورټ کولې نو فیصله هم د سیاست څنګه وکړه مشر ورور چې کوم دی په 25 باندې ولاړ دی بیرسټر عمر بختیار خان هغې په دې باندې وکړه چې بھئی دا تحفظ ناموس رسالت چې کوم دی که نه زمونږ دغه دی د هغې دغه پاکې چې دین ته موس خطره ستا را دغه شوه چې دا خبره دا ده هم دا یو ستا د دغه خبره ده چې د ایمان دغه ده هغې دپاره پکار دی تقاضه ده نور معاشره که وګورې نو ورځ تر ورځه خلک پسماندګۍ ته روان دي لوخان هغه وي هغه پښتو هغه متل دی وي خبره دا ده وي چې یاره یو ظلم ووینې نو کوشش کوه چې په لاس یې دغه کړي کو د لاس وس دې نه کېږي نو په خولې ورته ووایه کو د خولې دې نه کېږي پړه کې ورته ووایه کو چې کم سړی ورته پړه کې وایي که نه ادې په خپل ایمان ویریږي او لوخان وي هغه خبره دا ده وي هغه یو ځای کې چې دی الله پاک وی فرشتو ته حکم وکړي چې په دې پلان کې کلي عذاب راوله وتی 120 کې خو ستا هغه خوږ بنده چې کم دی ستا نیازبین بنده چې کم دی هم پکې دی وي هغه خو پکې ټول نه ډومبې په هغه دغه کې پکې غر کې ولې وي صاحب هغه ستاسو شپه ورځ عبادت کوي وي شپه ورځ عبادت یې څه کوي دا دومره هر څه کېږي او دې کوټه کې ناست دی په کار دا چې دی ورپاسي او دې په لاس منې کړي کو د لاس وس د ده نه کېږي چې دی په خولې منې کړي او چې په خولې نه کېږي پړه کې ورته وایي نو ړومبې دی غر کې پښتو متل دی چې معاشره کې ماته ته ووایي چې د اوبه د ورخه ووته ډېر لوی ظلم روان دی زمونږ به صرف دا چغې دي چې زمونږ دا وسایل دي صحیح خو دا تاسو څنګه چې ناموس رسالت خبرې وکړې د ختم نبوت خبرې مې وکړې تحریک لبیک خوښي تاسو څنګه وکړله دې کې څه وینئ تاسو تحریک لبیک الف خان وروره هغې مطلب اسمبلی کې هم نه او د هغې باوجود یې وله دغه وکړل خپل هلې ځلې وله وکړې وله راووتل ځان یې وال ټکولو ته ټینګ کړو دغه کړل نور مذهبي ګوندونه دي په کار دا چې هغې هم دغه کړي نو هغه دغه وایي چې یاره یو سړی وګورئ چې مطلب د هغه لږ دومره څه وکړل که نه خو خدای وله وس او اختیار ورکړو نه به ډېر څوک خو ډېر خلک دا وایي چې یاره د مولیانو د سیاست سره څه کار دی نه دې کې داسې نه ده الف خان دا مولیانو کو زه تاته ووایم نو زمونږ بدقسمتي دا دی چې ټول قرآن چې دی ټول د حکمت نه ډک دی څه دی دې کې د دنیا هر یو ضرورت شته دنیا چې ته د حقیقت قرآن دی سټډي کو په هغې د عمل درآمد وکړو نو ته به د دنیا کامیاب ترین کس او دا څه کې د آخرت کې به هم دی بیا دغه دنیا خو دنیا د یو فاني شی دی دومره غونته کې ټایم دی کو نن تا ته ووایم نو تا به زمونږ چیف جسټس د پېښور های کورټ فیصل رشید خانو نوم به دې اورېدلي نن د دې دنیا نه لاړو نشته هغه وګوره دا دواړه دغه او دې ته به ښه دبنګ ججان وې لکه په پوزه به مچ نه پرېښودو نن څه شو د دنیا حال څه دی نن به هغه سره خپل اعمال خپل دغه لاړو خبره ختمه خو دغه فیصلې دغه کردار او په دنیا کې پاتې کوخي کړي خلک په وتی چې بھائی هی شاباسه خدای دې وسره خو کې او کو بد دي کړي نو به تا پسې تر مرګه پورې رواني تر هغې دنیا کې رواني مقصد مې تا ته دا دی الف خان وروره چې د معاشرې به کار داسې سکی وي چې د دنیا کې ته دغه شي چې بھائی خلک ووایي چې یاره دا پلان کې داسې وکړل بس سهار شو ماښام شو خوبونه یې وکړل نه د ښې و نه د بدې و دا وي پلان کې نه د ښې دی او نه د بدې دا د دې مثال هغه د ماکو دی یا هغه مچۍ نه وي چې هغه له شی هم نه دغه دا هغه څه ته چې وایي چې دغه کې منې کې وي دا چې دی دغه شو دا ماکو شو غټ شي هغه مچۍ دا سرې مچۍ نه دا غټې شي نو دنیا دا څه پکې د دنیا رسم و رواج دا دی چې څه پکې د تحریک لبیک سیاست د نورو مذهبي سیاست فرق تاسو وینئ نو د نورو مذهبي خو هم ښه دغه دی خو دا ده چې د 76 سال نه خو ته دا اینې تا ته به دا واضحه شوې دی چې بھائی خدمت کوي او لګیا دی آیا فرق راغلی نه راغلی تا ته پته ولګي دا پارټي چې مطلب دا ده نو دا نوې ده اقتدار کې نه راغلی ازمېښتلم نه ده اقتدار کې نه راغلی نوجوان قیادت دی نو امید د ربه دی چې ډېر څه به دغه کې منشور څه دی منشور خو د دې لومبي اسلام دی اسلام دا وایي چې د الله د رسول او د الله په کلام باندې قرآن باندې به مونږ ژوند تېرو زمونږ دا دی
زمونږ مین شی دا دی چې په اسلام کې دی او اسلام کې د دنیا هر څه شته او بیا پکې کمال دا چې د آخرت کامیابی ده. او دویمه خبره دا ده چې عاشق رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زمونږ خوږ نبی سره صلی الله علیه و آله وبارک وسلم هغې سره مینه ده. نو چې علب خان وروره مینه دې ورسره نو د هغې بېل دغه لکه زه ستا ته یو ناسې نوم ویلم او یو درته په مینې در سره د کومه نو ظاهره خبره هغه کس تا ته به ظاهره خبره ګرانې چې کوم ستا په عزت ستا په قدر باندې نوم دغ کوي. دویم راځو پاکستان ته. دا د پاکستان سره مینه کول چې کوم دی هغه بهترین دی. آیا د دې خلکو جایدادونه لا نور څه بار شته خو اینو بیا خبره ده. آیا په حکمرانۍ کې نه راغلی او خدمتونه یې کړي دي د تیر شوي سیلاب کې به ورسره تاسو هم کار کړي هم کتل چې بل څه څه دې قوم له ونه کړل بې وسه او بې تسه مطلب دا چې وسې په هغه شانتې نو خو څومره یې ورکړل. نور داسې سیاسي پارټۍ هم وې په حکومت کې هم وې ناست دي د عوامو منتخب هم دی. آیا هغوی دومره څه ورکړي دي که نه دي ورکړي؟ ته خو هم دا صحافت کې ورکړي دي دغه شی دی که نه او دلته د دې دومره سکون نه او د هغې باوجود هم چې دی او دا هم نه چې سیاست یې پرې کوو ما خو تاسو ته وویل که نه لکه کینډیډیټ هم نو دغه هم نو آیا په دې دغه کې د ناظمۍ کې هم څوک دومره نه دي پاس شوي داسې د نورو سیاسي ګوندونو ډېر خلک پاس شوي دي. آیا هغوی دومره څه ورکړل؟ زر بانه ته دا وکړي چې یاره زه بېوسه یم منم چې بېوسه یم خو د قوم خدمت مه کوه پرېږده چې کوم وس والا دی چې هغې وکړي هغه له پکار دی. نه چاندې غواړي نه چانه خو کارکون لګیا دي خپلو کې خو سار را دغه کړي هغه کوڅې را غونډ کړل بس ویې کړل نور خو تا ته مه وایي چې الیکشن دی ملک کې چې دا خلک وګوري چې بی د قوم والا سره دومره پیسه ده ته چې په کوم حالت روان دی دا کوم حالت باندې خلک دا پیسې لګوي دا خو هم لوی لوی پلیکسونه لوی لوی دغه خو څنګه چې تاسو د اسلام خبره وکړه پاکستان خبره وکړه بیا عوام پکې عوام دپاره اصل شي عوام دی عوام حکمرانان دي د دې ملک پوه شوې خو د بده مرغه دا ووټران حکمرانان دي ووټران دې ته وایي حکمران سرکاري سړی زموږ نوکر دی سیول سروینټ دی منتخب نماینده ستا ناظر دی څه دی منتخب MNA MPA د ده مثال ستا د ناظر دی لکه چې خان سنګ اډر وکړي عوام خانان دي تاسو خیر وې خان او دغه ته دغه ګورئ او لکه پیوم په صرف په خبره هم پیومه چې بی MNA MPA مثال ستا د خان دی دغه د ناظر دی او د عوامو مثال ستا د خان دی دلته موږ عوام ناظران کړي دي یا هم ناظران هم کې هم ناچو عوام ستا نوکر ته تاروسي او سیاسي خلک ستا نوکران دي دا سرکاري افسران نه دي دا د نوکر دي درې شي نه دي عوام څه دي عوام په اسلامي جمهوریه پاکستان کې خان دی MNA MPA د ده ناظر دی دا شی کوټ کا چې بیا دې امدا کی سرکاري نوم ملازم د ده نوکر دی دې ته سیول سروینټ وایي سیول وایي عوام ته او سروینټ وایي نوکر ته تاسو یو خپل ناظر منتخب کې اولېږي اسمبلی ته چې بی دی به زموږ نوکرانو ته اډر کوي چې موږ له به دا کارونه کوئ خو د بده مرغه خو بیل شی دی خو هغه خبره دا د نوکران خانان دي ناظر په ناظر دی او عوام چې دی نوکر دی. ما ډېر وګرځېدم ډېرو خلکو نه مې ووردل یا پیسو والا سړی سیاست ته روزي که نه چې وسې کېږي ټوپک وي غټ حجره وي بیا چې الیکشن وګټي نو بیا په نظر نه راځي. نو علب خانه په نظر خو ځکه نه راځي 76 سال کې ستا څه وشو ستا روز د روز هر حکومت چې راځي قرضالي سوا د ډکټرشپ حکومت نه څه ته چې وایي فوجي حکومت نو هر یو قرضه دومره اخیستې ده چې بی د روپۍ شی چې دی ورسوي زر ته او بیا وایي څه وشو هسې موږ به کلیوال MPA MNA ته وګورو که نه چې هغه بیا وي صاحب نشته دی او صاحب وده دی او صاحب موډ ټیک نه دی او صاحب اسلام آباد کې دی او بیا به دغه کې نو خلک په دې باندې ډېر مایوسه شوي دي چې موږ چا باندې اعتمادونه وکړل ډېر تندکونه مو ول دې پرې موږ ووټ هم ناچو. نو ستا د علاقو کې خو تله د MNA MPA دغه سینیټرانو دا تا ته پته چې ستا د علاقې او ستا دغه اوس کم دی دغه کوي تا به اورېدلې چې یاره غم خدای کم دی ته ورسولې ته به د زیات خبرې لکه او زه ته دغه نه ده کم دی ته ورسولې ودونه په دوبۍ کې کوي په یو ځای بل نو دا د کمزوري سړي کار خو نه دی. آیا دا به دلته نو پکار چې د قوم نه کړي چې دا بجلی دا سیستم په دې منډه په دې پلې باندې هم خو کولیټیو جوړیږي او چې څوک یې جوړ کړي ستاسو ذهن کې خو کامیابي درته میلاو شوه نو داسې څه ذهن کې هم څه دي چې څه به علب خان وروره لومبۍ به انصاف په
دهلیز ورکړي. لومبي څه شي دی؟ انصاف، هغې عدل او انصاف اب په دهلیز ورکړي. او څه ته چې دا قانون دی دې به امپلیمنټیشن کوي. دې سره اسپتال، ایجوکیشن، دا ټول هر څه راځي. چې کله انصاف شروع شو که نه، معاشره کې به ټول شی ټیک کېږي. او چې کوم دی بې انصافي که نه، او ته ولې ډېر سهولیات ورکړه خانه، هغه ترقي نه کوي. خو د عدل انصاف وجه ما ولیدله چې دا زیاتره سیاسیان چې کوم دي که نه، دوی د اس ایچ او سره اے سی ډي سي سره تعلق نه خرابوي، ځکه چې د هغوی داسې دندې چلیږي چې بیا پرې وروسته اټیکونه کوي. نو تاسو په دې څه نظر ساتئ؟ تا په ګل بدله ما خو تاسو ته ووایي که نه، تاسو ته چې ما لومبۍ خبره وکړه چې د عوام مثال زمونږ د معاشره کې د خان دی، ټیک شو. د ایم این اے ایم پی اے مثال د ناظر دی، او د سرکاري اس ایچ او اے سی ډي سی دی مثال د نوکر دی. خو د بده مرغه دلته چې دی ایم این اے د سرکاري افسر زمونږ خان دی او دغه ناظر دی، ایم این اے ایم پی اے ناظر شي او عوام نوکر کې. نو ته ماته ووایه چې یو سړی نوکر چې دی خاني، نو چې دی ناظر به د چا مني؟ د خان به مني خو نه د نوکر به مني. صحیح. خالد خان څه پیغام به ورکوي خلکو ته اخره کې؟ زه خو دا وایم چې مطلب دا دی، تاسو ښه سوچ وکړئ. دومره مودې باندې تاسو ته خلک ډېر تېر شوي دي او نور به هم راځي. او دا هر وخت دی 76 سال وشو، ډېر لوی 76 سال دغه دی، ډېر ټایم وشو، ډېر هم ضایع کو. خو موږ په دې باندې خبره دا ده ستومانه کېږي چې بای د پاکستان جوړ شو، خو عوامو مقه شانتې غریبانان دي، بلکې ډېر ښه کورنۍ پکې تباه و برباد شوې. الافغان روډه چې د جایدادونو نه د هر څه نه پکې خلاص شول، وطن پرېږدي په لکونو خلک چې دی بار روان دي. ولې ځمکه پسې انګرېز راتو، خو دې ځمکه کې څوک که نه، خو نه موږ خړسړو پسې راتو. زموږ خړسړي خو هلته ځي خو نه ځي، او هغه خلک موږ پسې راتلل. ولې راتلل؟ انګرېز به دلته راتو، څه له راتو؟ آبادۍ له، سوکالۍ له، چې دلته هر پیدا وه ځان له وړل، ځان له مال هم راکول، په مې هم لګولې. دا نه ده په مې څلور انې لګولې. نن هغه مصیبت دی چې زمونږ مشران دي ډېر د عزت خلک دي. زه دا نه وایم زمونږ نه به زر چنده ښي، د هغې به ځکه چې قوم منتخب کړي، ظاهره خبره قوم به پکې لیدلي، الله پاک هم هغې کې دغه کړي چې بوی هغې کې به سي. خو دا ده چې نن زما قوم ته هغه څلور انې هم نه میلاوېږي، الټه د هغه نه نور هم علي او سهولیت څلور انې هم پرې نه لګي. نو ولې؟ نو زه دې قوم ته وایم چې په خپلو بچو په خپل دغه باندې رحم وکړئ. رحم الله پاک کوي. خو دا وګورئ چې آیا تاسو له چا څه کړي، نو بیا خو ټیک ده. او که دا هر وخت وایي چې وروره ما دا ځل کوه، دا ځل ګوره، دا ځل ګوره، دا ځل ګوره، نو دې ته خو بیا بېوقوف وایي. بیا سړی وایي چې پوه نه شي، نو دې ته بیا دغه متل دی، دې ته فولیش بېوقوف ورته وایي. صحیح. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو، دا و ایډوکیټ خالد بختیار خان ډېرې مهمې ګټورې خبرې موږ د هغوی تاسو ته وړاندې کړئ. دا د پي کې 64 د کرن په نښه باندې امیدوار دي ستاسو بالکل خپله فیصله په سوچ سمج سره وکړئ او وورئ چې نظر څومره پورې د علاقې د صوبې او د ملک په بهترۍ باندې څوک ساتي. انشاءالله راتلونکي انټرویو کې به د NFH امیدوار بیرسټر عمر بختیار خان تاسو سره وړاندې کوم او د هغوی سوچ، ویژن، فکر دا به ستاسو